بسم الله الرحمن الرحيم. الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة رحمهم الله. گورے علماء کرام مسئلہ اغداد چچا سراجیوی لی نائی توفتی چکل یو سڑے وفات شی نطول نڑنبے عمل تجہیز و تکفین دے اور پس تیغینا ادائی دین دے اور پس تیغینا ترے تقسیم دا ورثے دے اور فرائض اصحاب فرائض عصبہ بیا ذوی الارحام دی کی ہی شک نشته دی چې تقدم دا تجهیز او دا تکفین دی. خودی کی اختلاف دی چې آیا دا کفن او تجهیز دا من جمیع المال دی او کہ من ثلث المال دی. امام سعید ابن المسیب او طاووس رحمهم الله دوی مسلک دا دے چې الکفن من ثلث المال. یو سړی مړ شي نو داغي د مال تقسیم به وشي او ثلث به جدا شي. په دې ثلث کې به اخراجات مړی د کفن د قبر و دفن آب کی. لیکن دا قول چونکہ دا جمہور دا مسلک نہ خلاف دے. جمہور مسلک دا دے چی تجہیز تکفین تدفین کچر دا پا اجرت باندیوی دا با دا جمعی المال نہیں. اول طول مال نا پا سر کے با داغی کفن اغسطے کی داغی دا قبر مزدوری بورکولے کی داغی دا قبر لکنن سبا دا گٹی راوڑی دا توری گٹی تاسو گوره پرتی دام دا بای رازی دا قبر کنستل دا قبر گٹی داغی جوڑول دا دی طول تعلق چه جمعی المال سر دے. حتی کہ حنوت و کافور چه دے اغم دا جمعی المال ندے. دا دا جمهور مسلک دے. نو مقصد دا امام بخاری الکفن من جمعی المال تا امام طاووس و دا سعید ابن المسیب پا رائے اور پا قول باندے رد دے چی دا دا ثلث مال نہ دے. اور امام بخاری دا سعید ابن المسیب و دا طاووس پا مقابلہ کی تابعین ذکر کی چی عطاء و زہری اور عمر ابن دینار و قتادہ تو دی مسلک دا چی من جمیل مال. وقال عمر ابن دینار الحنوت من جمیل مال. بعض علماوی چې دا حنوت نه دی یعنی عطر وغیرہ دا دمر اهم او ضروری نه دی دا به ثلث مال نه ده. عمرو ابن دینار وی چې نه دام یو جز د کفن دی لہذا غم د کل مال نه ورکولی. وقال ابراهيم نخیوی یبدو بالکفن ثم بالدین ثم بالوصیہ. ماشاء اللہ دیکھ سے اختلاف نشته دی. ابراہیم نخی اغا مشہور شخصیت تے لوی عالم دے اور اغوی علماء کرامو چاول با ابتدا بالکفنی بیا با بیت دینی بیا با وصیتی. معلوم شو چه دا وصیت خود دے دا خود پا ثلث مال کیوی دا ثلث مال نا علاوہ وصیت نا جاری کی تو دیر پار چاول کفن دے بیا اغین پست ادا دا دین دے تو کفن او دین دا په کل مال سره. ثم الوصیتو کی بیا وصیت انفاذ کیگی دا به ثلث نکیگی. وقال سفیان اجر القبر والغسل ومن الکفن. سفیان ثوری علیہ رحمت فرمائے اجرت د مزدوری د قبر کنيستو د غټي لوټو دارنګي کی چردا سے علاقی وی چلته کې د خلق او رواج دانی چې مړې په خپل لمبي بلکې په غاسلینو باندې لمبي اور اگر غاسلین اجرت اخلی نو وہ من الکفن. ومن الکفن جو شو اشاره ست شو الکفن من جمیل مالش
دارنگی اجرت الغسل و اجرت القبر من جمیل قربان دتانا گورا علماء کرام دا بتاسو ابی داود کی ویلی زکدار روایتونه تاسو الطویل جنایز صحابه کرامو اول ابتدائی زمانه چې واغه د فقر او فاقه و او رسول الله تبارک وتعالى چې دی نغا مال زیات شو نو دا غوینه دنیا کې زه یو زیک مدرس او مشپېتور په تنخواه غوښتم او دمره طاقت نو چې ما ځان له سیکل اغسته وي نو یو مرګرو هغه مال سیکل را کړو نو تقریبا شپږ کال مسلسل ما سیکل چلول بیا دغه نرستو ما ځان له موټر سیکل واسه تقریبا په 4.5 روپے باندې یا مها او هغه بیا ما استعمالو بیا داسې کېده نو یا مها نیوي او 45,000 مې راو وخت د 45,000 یا ما چې راو وخت مولانا صاحب امیر محترم ماته وی چې درس موټرسایکل خنه دی زه خو لکه غپ لګوم ما چې خنه دی نو موټر بخې نو بس ما خو دغه پیسې زما دا پیسې چې څه پکې هغه واچولې نو مونږه په څو کم 2 لکه باندې ما ځان له موټر واغست وشوی نوې کې نو 45,000 دی ا بیا دا څه کېده خیر لنډه خبره دا موږ خرڅ کړو د مولانا سي پیسې تقریبا 18,000 روپے پکې نفع شو او نفع خو نیمه وا مولانا سي نفع ټول تعالی درکو د زما خیال چې 45 نه 60 ته ورسېدم د خیر سره نو بیا ما واز ځان له یو 74 واغست اروز موټر بل راځم وی چوپان دي دا دنیا دغه سی په بر روانه ده خو چې څومره په بر روانه ده نو دومره د پیسو قیمت ختم دي حیثیت ختم ده مخې و چا رسول روپۍ وي ابلوي سره یادې ده خیال ورته او چې کوم دنو چا زغه کې 10,000 روپۍ په جیب کې پرتی کوم بابا کړي ته املا ماته ستا خیال ورته کنه نو بهرحال مقصد باندې پوښوي نو حضرت مصعب ابن عمر د خپل فقر ذکر کړي د عبدالرحمن ابن عوف وتی عبدالرحمن ابن عوف یوما بطعام عبدالرحمن ابن عوف یو ورځ ناستو 4 روټۍ راړله یعنی د کور افرادو نو هغه روټۍ کې مثلا دا چې الکه سالن به مزیداری ډوړې به مزیدار ګرمي د غنم وي فقال قتل مصعب ابن عمر وكان خير مني مصعب ابن عمر وفات شو شهید کړي شو ادمانه غورو فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده هغه د کفن د پاره هیڅ نه ملاوي د سوا د یو صادر الله اکبر معلومه شمالانه سبا چې شخصیت په اسواب باندې نه ده وځکنه دا عقیده او عمل او علم دی هغه د معنی بهترو خو صاحب مرچ شنو صادر کفن د فارسوا دی او بردی صادر نه زوړ ورنه ایشنو وقتل حمزه او رجل اخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن في الا برزا سید الشهداء حمزه سے یا بل صحابي ذکر وکړه اغي کفن د فارسوا د بردی نه سنو لقد خشيت ان يكون قد اجرت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا يريغم اجلت چې زرا کړې شو مونږ ته طيباتنا هغه خوندونه زمونږه هغه مزي زمونږه چې د آخرت په دنیا کې را کړې شوې معنی یاد کړه اجلت لنا طيباتنا را کړې شو مونږ ته مزي زمونږه چې ورځ د اعمالو زمونږو په دنیا کې را کړې شو دا خود آخرت پکارو معلومی کی داسې چې د آخرت په دنیا کې را کړې شو ثم جعل يبكي نبي اب شروع شو په جړا شو شار دې سوا چې د سابقو مرګرو هغه فقر ورته یاد شو باغی او جړل
فل حاصل د امام بخاری دې کې دا حدیث راوړ دی اشاره ده چې کفن کفایا ما یوجد بس چلو اقا خبره ده الکه چې کله تا مخې ویل چې کفن د نارینا کفن سنی 3 جامې دي او کفن د زنانی 5 دي او کفن کفایا ما یکفی اذا لم یوجد الا صوب واحد که یو سره مرشي او رسو دغه لپاره فقط یو صادر ګوټه دی پای کې خاص جناب بس دا ان غتیا پکې نو دمرا ناکافی صادر کې پټ بکړې سر نو اخکارا بکړې شو اخپی او کې پټي بکړې شو اخپی نو صادر اخکارا بکړې شو سر و اوراه او زګمان کوما قال چې دی عبدالرحمن سے ویلو وقتل حمزه او خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطا بیا موږ دې پار دنیا خوره کړې شو هغه کثرت مقدار سره چې تو ګوري چې څومره خوره شوی دا او قال اوتینا من الدنيا ما اوتینا وقد خشینا مو یریو دا ما ابهام تفخیم دخا یعنی او ډیر شیراک الله وقد خشینا ان تكون سناتنا وجلت لنا او یریګو مونږه ان تكون سناتنا چې شي بدله د نیکو زمونږه جلتی ذرا کړي شی په دنیا کې معنی یاد شو ان تكون سناتنا ان تكون اجر حسناتنا وجلت لنا فی الدنيا ثم جعل يبكي حتى تركت طعام نو دمره اوجل چې د سوخ نه د ډوډۍ هغه خوراکم ته پاتې شو قربان ګوره دا ټول مقرر دی باب د بیان دي خبرې کې یو سړی نمومي کفن سوا د دینا چغه ډیر کم وی اذا لم کفن الا ما یواری راسو او قدمه معنا دمره لن شه دی لن صادر دی یا په سر پټیږي یا په خپې پټیږي اوس په پسکه سر په پټه کې خپې په پټه نو سر په پټ کې خپې په پرېږي ځکه چې د خپو په مقابله کې سر چکم دی دا محترم دی غتی بی راسو معنا سر په پټ کې خپې په پاتې شي اوس په حدیث کې وای چې سر ولا پټ کړي شه په سر باندې ازخر یعنی سرګړیو کې خوده شه جناب حاضرنا مان نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه نلتمس وجه الله یزم د هجرت مقصد د خدای رضا طلب کولو فوقع اجرنا لله الله واقع شو اجر د هجرت زمون په الله باندې معنی دا چې الله موږ له راک علا وجوب دې پار نه ده الله موږ له اجر راک یا موږ امید کوو چې اجر د هجرت زمونږه الله په دربار کې ذخیره شو دا سبا ادب معنی کو فمننا من مات ولم ياكل من اجر شيئا بعض هغه چې مړشله اجر د هجرت نه اسم ملاو شي دنیا کې ها منو مصعب بن عمر مصعب سے وو ومننا ومن هغه سوق دي ومننا او بعض هغه دي من ان عتلو ثمرته چې پخې شوی دي دغه لپاره میوي دغه فهو يهدبها او دې دغه شکول کوي يهدبها انول کوي ښا ایانت سمانا پخې شوی میوي دغه او دې دغه شکول کوي یعنی اوس خوري دنیا کې خوري لکه زه تخرو ښا قتل یوم احد فلم نجد ما نکفنه مصعب سے شهید شو نموند منګه هغه شی چې دې پکې کفن کو الا بردا اذا غتنا بیا راسو خرجت رجلاو اخفي بباشوي واذا غتنا رجله خرج راسو فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم نغطي راسه سر ولا پټکو وان جلال على رجله من الذخر او په خو باندې واخ ورته واجب الله اکبر ابي په خاور الله الله ز قربانا ګورا محترمانو مسله یاد کا یو دې تیارې د قبر
چې ته په ژوند کې ځان له قبر زه مختص کی او تیار کی جدیده کې مال قبر جوړ کې او دا په خپل ځان جوړ کې دا جایز نه دي ځکه چې مرګ یقیني دی خو محل د مرګ دا غیر معروف دی غیر معلوم دی مرګ یقیني دی خو زید دفن غیر معلوم دی نو د قبر خدای او د قبر جوړول جایز نه دي البته کفن تیارول په ژوند کې دا جایز دي او صحابه کرام بزان له کفن تیار خل لکه چې مرګم داسي امام ځان له کفن تیار خله وجو کنه او مستقله کپڑا دلته درځي چې کوم دې زم مرګره هغه نه مستقله کپڑا را وخته ده غټه خو یریګم چې نور غټېږي نو بیا پکې نه راځم وجو کنه دا باز کپڑے داسي جگہ بیا ګندل کېږي نو ما غټه کپڑا را وخته ده وشي چې راکې داسي واچول چې زه پکې راتلې شم نو په خپل ژوند کې کپڑا نو کفن مونږ تیار کړی وشو کنه هغه باندې مالک لیکي چې مرد کا کفن او بل باندې لیکلي عورت کا کفن او د سړی کفن سو کپڑیو د ناری نو په هغه ترتیب سره نور جوړ کړي او کپڑا پراته مستقله هغه باندې د کفن نوم دی نو استعداد د کفن په ژوند کې ګناه نه دی امام بخاری په کې باب یې خېره فلم ينکر شي نو انکار په چانه ده کړي فلم ينکر او پاغي چا تردید نه ده کړي جناب اوپر نه ده ګڼل شي یو خضر علی نبی علیہ السلام څخه به بردت منسوجتن په یو صادر سره داسي منسوجه جوړ کړی شوی تنسته کړی شوی وقد مر هذا الحديث في اوائل الكتاب فیا حاشیتها چې پاغي باندې دغه حاشیه وا حاشبی لمن جوړ کړی شي سو کی جوړ کړی شي تدرون مل بردا وی جن چې بردا څه ته وی قالوا الشملتو اغلوی صادر ته وی شمله لوی صادر قال نمی او قال داوی نسجتها بيدی ما پخپلا جوړ ک فجئت رالم لاقص وکها پوښ کنا چې واغوندو مداتا دا حضرت سیفتا فقد النبي صلی الله علیه وسلم محتاج الیها حضرت دا صادر مان واغست په داسې حال کې چې د حضرت ورته ضرورت وو محتاج مان یاد احتیاج ورته ضرورت ورته فخرج الینا راغبا وانها ازاره او دا د حضرت لنګو پلنګ په دې تړلو فحسنا فلان یو صحابي هغه ته دا ډیر خستخ کار شو ډیر خستخ کار شو وشو کنه عبد الرحمن ابن عوف غالبا فقال اقصنيها ما صنها الله نبی ما تراکا سمره خسته داشه صادر فقال قوم ما صنتا قوم دی عبد الرحمن ته خدو نکړل تا ته پته چې پیغمبر علیہ السلام نه څوک شي او غواړي ورکی تا خو نکړل چې نبی پاک ته مال راکا لبسان نبی صلی الله علیه وسلم محتاج الیها ثم سالته استفهام انکاری حضرت دا غوسته او په داسې حال چې وته ضرورت او نبی ته تا وخت وعلم تانو لا يرد او تخبر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا سوال نه رد کړي فقال عبد الرحمن اني والله ما سالته لالبسه ما نه د وخت دا چې دی واغوندم فینما سالته لتكون کفنی دا بزان د کفن کوما سالوی فکانت کفن بیا دغه کفن نو معنی څه شو استعداد د کفن په ژوند کې جایز شو عبد الرحمن ابن عوف د حضرت نه لنګ وخت و چې زما په ځان دا به زما کفنی نه نبی پاک را دو کنه صحابه په دې تردید وکړه او صحابي عمل خو په خپل حجت ته کوي که څه مسله قربان باب اتباع النساء الجنازه باب د بیان دراتلو د خذو جنازو ته معنی دا چې خذ جنازو له نشی راتله څه زمانہ بدا چې و چې را بغلی فقط امن او د سکون ژوندو او چونکه انتهایی د فتنې ژوند دی نو دې لپاره زنانو بلا ضرورت کور نه راتل خنري البته دا مسله په حرمینو کې بیا دا وی چې خزینه سی په دې جنازې نشو نه کوي بل خلک وي نو حرم کې ناز جنازې اعلان وشول مسلمان نه زه جنازه کول شي
ها جنازې له وتل نشته چې بار بزیو په عیدګاه کې بودريږي او جنازه واقع خوشبو ده واقع ده. نوهینا اتباع جنائز منګه من کړ شو د جنازو پسې دتلو نه ولم یوزم علینا او دا خبره په باندې لازم کړی شوی نو دې ته معنی دی ښا یو دا چې لم یوزم علینا الجنازه په موږ جنازي واجب نه ځکه منه کړو دیم ساشل کړ ولم یوزم علینا المنع دا ممانعت په موږ باندې سر لازمی نو مطلب یې څه کې څوک بلال جرم نه دی او کې په باب پرده بلال لیکن موږ تویلو چې بے پردی به بالکل نه ده نو اوس کې یو ځکه زنانه وا او جنازه وا نو کې تودري په کور کې زنانه نو پروا نشته جناب باب دې په بیان دا څوک مناولو د خزي علا غیر زوجیا بغیر د خاوند خپلنا ګورم مسله مغازی کې ویلې وا کله چې سړی مرشي د زنانه خاوند مرشي نو څلور میا چې لسره زمانه دا عادت ده اغینا علاوه چې کوم دې زنانی دی پار د 3 ورځې زیات غم جایز نه دی غم نه مراد ده چې اظهار د غم خفه کېدل او نه خفه کېدل دا خو چا په وس کې نه ونه شو کنه مګه اوس زموږ والده محترمه د قبر کې چې راځم ما نه دعا نه یری دا چې راځم ما ته مخه قبر ښکاری او دا دیوالو خطوس نه ښکاری چې دې غنځم مخامه قبر باندې ګوټی لاندې خبر ده نو چې زمنو هغه چهره او هغه صورت او هغه شفقت هغه مخکیکی نظر باندې لغونه اٹیک راشي د خفقان نو دا خو اختیار کنه ده کنه معنی اظهار د خفقان لکه جامو کې یا پنوسینو کې جایز نه ده ٹھیک شو جی قربان دتا نه ګورا اوسونو داب به سفرتن او دا کومه مخکې په دوی مې ځکه چلو آیا بس زندہ باد زینب بنت ابی سلمہ فرمائی لما جاء نایو ابی سفیان من الشام هر کچراغه خبر د یو کس د شام نه ابي سفيان روانو نه دا ته مو حبيبا راغ ته مو حبيبي بن لور د ابي سفيان چې بيبي د پیغمبر علیه السلام وا په سفرتين رنگ په یوم الثالث په درې مرز فمسات عارضها نو راخ کلا دا خوشبو په خپل اننګو باندې یو په خپل لیچو باندې وقالت وی ان كنت انا هذا لغنيا زده تیر لګولنا او د خوشبونا دې عمر مطابق بے پروا ما لیکن ولی مو لګول لولا اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا يحل لامراه حلال دي لپاره وي خذي چې مان لري په الله او په آخرت ان توحدا چې زاده مکی په یو مړي باندې زیات درې ورځونه سوا د خپل خاون فإنا تحد عليه 14 واشرا تا خذبا په مرد خاوند څلور میاشتې لسره دي څوک مناوي یعنی ترک زینت وکي ګوره علماء کرام کله کله کتابو کې غلطی راځي دا علما چې وینو په مليانو باندې بد لګي چې په دنیا کې سره یو کتاب د باری تعالی دی چاغي کې خطا نشته دی اغلاط نه پاک دی جد الله کتاب دی او دې کې دا مسلې ته وکړه د لما جاء نایو ابي سفيان من الشام دې کې دا کاتب غلطی راغله ده آی وجه دار چې د ابي سفيان چې کومونو دې په مدینه کې مړ دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه دې په مدینه کې مړ دي او د ترغه چراغ خبر د ابي سفيان د شام نه حالانکه په شام کې د ابو سفيان زوی مړو لکه تاسو حاشی لیکل یزید نو مړ زه یزید ابن ابي سفيان په شام کې مړ ابي سفيان نه مړ اور سنن دارمی مصنف ابن ابي شيبه
ای ذکر کوي چې په شام کې یزید ابن ابي سفیان وفات شو او بخاری کې راغی چې په شام کې ابي سفیان وفات شو ونشم ورانا صاحب نو اوس دې د نقطه یاد کې یا به د شام غلطي منطقيانو خبره یا به د شام غلطي یا به شام صحیح وي چې چېر شام صحیح دی نو د ابي سفيان نمخ کې به ابن مقدر کې او ملما جاءنا يو ابن ابي سفيان من الشام شام صحیح شغه او دلته کې ابن مقدر شو لما جاءنا يو ابن ابي سفيان من الشام هر کچراغه خبر د مرګ د ابي سفيان د زوی چې یزید دې د شام نه او دا خبره ډیره مناسبه شو دا خبره ډیره مناسبه شو او یا دا شام غلط دی نو معنا لما جاءنا ابي سفيان من المدينه هر کچراغه خبر د مرګ د ابي سفيان په مدینه کې کہ ابی سفیان د مر خبری نو الشام غلط مدینہ با مقدر مدینہ او کہ شام کلمہ صحیح شوا نو ابن با مقدر کو لما جاء نایو ابن ابی سفیان او دا بخشتشی ساشی پر کلام کردی او مصنف کی رائے تو سنن دارمی کی انشاءاللہ رائے تو او دی حوالہ ور کرے وا چلو بس یوم منٹ ماشاءاللہ ثم دخلت على زینب بنت جحش زبیا داخل شم په زینب باندې چغلول د جحش تا حين توفي اخوها سوچ دی رور وفات شو فدات دا حضرت ام المؤمنین دا فدات بطیب درا وتر خوشبو فمصت بی خوشبو ځانو لګولا ثم قالت بیاوی مالی بطیب ناجا زماترونو تا ضرورت نشت غیر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وذيذ کی وقیدا متوجہ شا بیا ګور ثم دخلت على زینب بنت جاحین توفی اخوها چې کله مرش رور دي او دی باندې سوال دی چې د اخوها د زینب کوم رورو د زینب خدری رونو یو رور نوم دی عبید الله او هغه په حبشه کې مړو نصرانی بی دینه زینب بنت جاش یو رورو او نوم عبید الله آپ حبشو کې نصرانی مذهب باندې مړ دی او د نمخ کې مړ دی کا دیم دا چې د دې یو برو چې دینو عبد الله هغه په احد کې مړ دی شهید شوی دی مسلمان صحابي سنمیو عبد الله آپ احد کې وفات دی یعنی حضرت په ژوند کې دریم رو د دې چې داغي نوم ابو جحیفه یا حمیہ اور هغه د زینب بنت جاش په زمانه کې ژوند دی وو بیا د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته د دې کوم رور مړ دی عبید الله نصرانی مړ دی عبد الله اود کې مړ دی جوهیما یا حمیہ برور هغه د دې په مرګ وخت هغه ژوند دی او د نورسته مړ دی نو په کوم رور یو جوړل دې لپاره علماء محدثین فرمایي حینا توفی اخوها اخیافی یا رضائی مانا بقای نصبیرون ادریو عبداللہ بید اللہ حمیہ حینا توفی اخوها سنگا اے اخیافی او رضائی دارور اخیافی مڑو یا رضائی رورو نصبینو لکا نصبی رور
عبید الله قد قتل بالحبشة نصرانيا واما اخو عبد الله فقد قتل يوم احد واما اخوه الثالث فهو حي عند موتها. معلومه شو چې دا څوک مړو وای پیرا اخیا بیا چلو ما باب دې په بیان د زیارت ته قبور. الله ګورا زیارت القبور مسله حل کی کی سړې په دې مطلب باندې ځان پوي. باب دې په بیان د ملاقات د قبرونو نو دای کوم ذکر دی او دلته اشاره شو یو دې زیارت القبور دی یو زیارت المقبور دی کې پس د مرګ نه د مړی ته د ژوندو حالات علم وې بیا ولیکلو زیارت المقبور د مړو ملاقات. لیکن چونکه هغه خو نشته د باق ته د سی ملاقات دی د سلو بیجنه ادیرا د خاورو ډیری علاکم التکاثر تازرتم المقابر د خاورو ډیری. د باب دې په بیان د زیارت تفصیلو اې د قبرونو. بیا د زیارت القبور چې کوم دې دال رجال و النساء جميعا دي او کنا فقط للرجال دي. بعض علماء نهایتکم عن زیارت القبور الا فزوروها څنګه نه عام وا فزوروها اجازت عام ده هم للرجال والنساء. بعض علماء چې فزوروها مراد الاجازت للرجال لا للنساء. اول زموږ د کتابونو کې لیکلي دي فقہی کتابونو کې لا للنساء ولی لقلت صبرهن وکثرت جزائهن. صبر کم ده فریاد زیات ده او اوس درې خبره چې فتنوم زیاته ده. زمګ دي حاشی کې لیکلي دي دا مسله یاد کستا شکشته او دغه خبره نور کتابونو کې مشته ده. امام مالک رحم الله هم لیکلي دي. پوښو کنه عینی لیکل دي چې زیارت القبور للنساء دا حرام ده مطلقاً لا سیمن لنساء مصر. چې د مصر زنانی وي هغه لپاره یقینا حرام دي. هغه څنګه هغه زمانه کې غوبتم راځي نو خدا به چې مخبه بربند کړه روانه کوي او خاصه بربند کړي روانه جامع داسې دي چې هغه شیطان ورته ګوري نو توبه واسي چې ما خو درته دلته خو له خدام را دلته باندې خو زمو خوشاله نیم لکه دا تاسو څنګه تاسو په لاس کو نیو کمیسوم داسیو پرتګم داسیو توبه واسه دل کا خراب دي. دیلی پارستاسو دی بر دی حاشی ته ما خرابای کې در پښتو کې درته وي خرابای کوم درته وقال فی اخری وحاصل کلام من هذا كله ان زیارت القبور مکروه للنساء بل حرام فی هذا الزمان ولا سیما النساء مصرنا بل اشتی کنه او په نور لزا کې وتا زوی لیکن تاسو فقیان جمع شي او نن سو فقیان نشته نه نو درس فقهاو نه نیمګړی نو څو ګوره تاسو په نور لزا کې ویلي څنګه یو سره راغی قاضي صاحب نه تاسو کا چې دا راته وایا چې خروج النساء الى المقابر جائز دی که جائز نه دی. نو قاضي وته سووي دا تاسو مکوا چې خروج جائز دی یا ناجائز دا تاسو رانو کا چې څومره لعنت پیوريږي په خروج سره الى المقابر. نو چې دوی وځي نو دوی باندې لعنت وريږي سو کو جدا واپس نه راغلي. او حدیث هم د نسائی کې راځي 265 صفحه حضرت فاطمه رضی الله عنها د شپې کور دا وتا جلد اول دی او چې مخله حضرت سے ابراغه نبی رسول الله ته چته تلې ویرجی دی گاون ته تلما
څوک زنانه بیمار وا د خام ما چې ته کودا ته تلې مقبره ته تلې هغه جی څنګه تلې چې تاسو مونږ کړیو مونږه نبی اسلام کې چې ته تلې نو جنت به در باندې حرام شو دا حدیث خلق وای زه وطنی معلوم ما یو ځای کې تقریر کړ 400 دی په علاقه کې هغه د علم علاقه ده انا بیا رسو مرګرو چې د حدیث خو مونږ ډیر خلکو نه وارد خدا مونږ چرته نه کړه ان داسې ده دا ګور دا 265 مچ والی سرکار ته وګوره کنه دا مقامات 265 صفحه ته وګوره بینما نحن نسير مع رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ بصر بامرات لا تظن ان ورفا فلما توسطت الطريقه وقف حتى انتهت اليه فاذا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما اخرجك من بيتك يا فاطمه بدي وقت کور ولوته اتيت على هذا الميت دمړي کور تراغلما فترحمت اليهم وعزيتهم بميتهم التمد اغيل دعا وقتا قال حضرت لعلك ګور لعلك بلغت مامل قدا شاید دوی سره قدا سره غلي مقبري تا قالت معاذ الله ان اكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك کہ تم مقبری لتلوے تو تاب جنت نولی دلے ترتیب پوری چستا د پلان نکلی دلے سمان شوا ستا د پلان نک آخو ما تو مشرکان دے کنا ابھی طالب شو او جانمی دے تو تاب علی دے چاگی لی دلے آخو لی دے نشی تا دے دا طالب بالمحال ہوئے حدیث یاد شو نو دا خوز تو مقبرو تا نشتے ہاں کی چرے پا دے لاری بانی دی لکه دا مقبری دی او چرتا خزا ادری دو دعای امواتو توکڑا نو گناہ نشتے غواری با ترنانا ورکی بوالا دی بس هغه حدیث دا ما تاسو حواله کړو محواله کړو تاسو بخاری ثانی کې ویلو څنګه ویلو چې یو زنانی ته په وخت د مرګ یا په وخت د غم امیر وی امام وی اسبری دا حدیث دی حضرت یو خدا قبر تناسوا جړلې وتق الله واصبری قالت الیکانی لرشد امانت سوکی فإنك لم تصب بمصیبتی تا تزما پشان مصیبت نه رسیدلې ولم تعرفوا او دې خدي حضرت نو په فقيل لا انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين رال په منډه حضرت کورتا په کور د پیغمبر څوک پولیس شرطه نو ولاړ بوابین دربان چان پولیس شرطه گارد وغیرہ نو ولاړ پشان د بادشاہانو فقالت لم اعرفك دیوی جی معافی غواړم ما ته نه پیژندلې حضرت انما صبر عند صدمه الاولى او کیو څه صبر وکي او صبر هغه صبر چې کوم مشهور دی او صبر چې کوم ماجور دی عند الصدمه الاولى وقت دا وردز دی ګورا علماء کرام توجه کوا دا چې کله تاسو مشکات وای دا چې زيونه کنا نو التک استاد د علم اسن خلی مسلې توکې دا حدیث کې راځي چې المیت لا يعذب ببکای علی یا ببعض بکای علی مړی ته په قبر کې عذاب ورکول کیږي په جړېدو د اهل د مړی سره امراد د جړان چې کم دی هغه جړان نوحه ده د دې حدیث په ظاهر چې کله حضرت عائشہ واورید ناغي ورته چې کیف یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المیت لا يعذب ببكاء اهله فقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى یا دا یو شخه الکا شاومره پوښوي دغه
وګوره معلومه شو شاه محمد پولی شاه محمد نو یو خدا جواب شو دیم جواب داده علماء کرام چې حضرت عائشہ صاحبی مقصد داو چې ان المیت لا يعذب ببکاء یا ببعض بکا چې ویلو دا اخبارو د عذاب د یو يهودینا حضرت پلار ته یو يهودي مړو او پاغي باندې دغه خاندان جړه کولا نبی علیہ السلام وی چې داخله په جاړي حالانکه په قبر کې معذب کیږي دا د حضرت عائشہ وای نظریه ده ابن عمر او عمر سے د باقی صحابه کرامو هغه مقصد دا دی چې حدیث ظاهر دقه دی چې ان المیت لا يعذب ببکاء میت ته عذاب ورکول کی په جړه د خاندان سره او دا دې مشکل ترين است زبردست مشکل دی چې بیا قرآن وی لا تذرو وازره وزر اخرى ما پسې جاړي بل او سزا مال را کول کی دا خو د خرپ د کلال خدا غل شکر نزدک طالب جان درې خبره دمانه ان المیت لا يعذب ببعض بکاء علیه چکم دی مراد خو ته نو خدا او تعذیب د میت په دی جړا سره مشروط دی په اجازت دی یو معنا لکه خاندان کی د زنانو نوحی وی مړو پسې بجړل لیکن دې دغه رد نو کړي زنانو ته تعلیم نو ور کړي د نوحی نه منع نو کړي او چې دې مرشد دی په نوحه کوي يعذب ببكاء علی ولی لوی د ترک د نهی د منکر چې دی خود ته د دې منکر رد نو کړي یا دې راضیو یا پر رد نو کړي او چې دې له صدا ورکول کیږي دانه چې دغه په جړه ملاويږي نه دغه په د منکر درد نکول په بنا ملاويږي چې مړه خطاب منه کړی دا خزه کنه چې تا په دې نه جاړي نو تا دغه سرالی او تا درد منکر نه دې کړي دا مراد دیمه خبره دا چې مراد دې تعذیب نه مراد امر دی لکه زماني جاهلیت کې وی ورچې زمرشم کنه سمتا سره پسیو جاړي چې خلکو ته پته ولګي چې څوک مړ دی او ځکه د خلکو دا رواجو چې مړ په جړه درنګي په تاس باندې زلزلہ راغله د شپې ورنه مولانا صاحب وی باز بوکالی مراسدي امر کړی چې په ما پسې وجاړي درېمه خبردار چې په یو قوم کې دا عادت د جړه وو رواجی او دې رد رواج نو کړي راضیو امر کړو یا منکر رد نو کړي نو اله په عذاب شته ورنه نشته مثلا شو اوس وخت کې دا ورته باب قول النبي صلی الله علیه وسلم يعذب الميت ببعض بكال عليه سزا ورکول کی مړیتا په بازي جړه د آل دې سره به بازي وی زکه چې مراد نو هدا نفس جړه نه دا اذا کان نو په خپل وی اذا کان نو من سنته کله چې دا جړه د دوی د عادت نوا او دوی منع کړي نو نه یاد شو کنه من سنتي د دوی رواجی جړاګانې وي او دوی کاکارت نو کړي لقول الله تعالی کو انفسکم علیکم نارا ځان بچ کې خپل آل د اورنا نو دې آل د اورنا نو بچ کړي نو دې له عذاب ورکول کیږي وای ترک د نه د منکر نه وقال النبي صلی الله علیه وسلم کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی هر یو نگران دی خبر رایا او مبارکی به تپوس کیږي نو تا چې رد منکر نه وکړو هوتا نه به تپوس کیږي کنه فاذا لم يكن من سنتي توجه کوا اور ارکلا چې دا نوها د دوی د عادت نه او رواج نه نوا هو کما قالت عائشه ولا تذر وازره وزر اخرى امام بخاری په دې تطبیق باندې آفرین او شاباس او کله چې دا دوی عادت نیوي او بیا کې دوی جاړي نو مړ لپاره عذاب نه ورکول کیږي عذاب فاعل د بکال ورکول کیږي او که قولی تعالی وان تدو مسخلۃ لا حملها او کراو بلی او درنباره وجتولو د بارتا لا يحمل منه شيئون
وما يرخص من البكاء من غیر نوحنا او باب دې په بیان دغه خبرې چې اجازه ورکړې شوې ده جړه بغیر دا نوحنا د ویرنا ٹھیک شو نو باب کې درې مسلې شوې اوله مسله يعذب المیت ببعضی ها دویمه مسله فاذا لم يكن من سنتي او درېمه مسله وما يرخص رسپونه شوې اوله مسله مړې معذب کی با پجړا دال کله چې د دې عادت او دیرت نو کړي دیم جو زباب او کی کلا دا جڑا د دوی عادت نو سنت نو رواج نو او دې من کړي وا بیا لا تذر وازرتن دریم خبره دریم جو زباب جڑا په دوه قسمه ده یو اغا چې نو حدا یو غیر نوها نوها حرام ممنوعه غیر نوها جائز ده نو دا درې بابونه شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما نبوجل کی یو نفس استغفر الله نوجل کی یو نفس په اتباع ظلم الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها مگر ابن آدم اول چغا قابل دی پاگی بانی دید جرم برخدا ولی لانه اول من سن القتل دا اول آغا دی چی دنیا کی دا قتل رواجی اخی دی فل حاصل دی حدیث مقصد سشا کلا چر دا جڑا عادت و رواج دودوی او دی من عنو کڑی زکا بدل سزا ورکو لکیگی کویا کې دې په شریک دې په جړه کې او کې دې من کړی بیا لا تزرو وازرتو وزر اخرى دا باب بیات کې مشکات مستحر شي ځکه تبه تدریس د مشکات شروع کې ان شاء الله مخکې دا طالب جانا وای ګورا زینب رضی الله عنها چې وا د دې بچي بیمار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کسولېګه چې جی زما بچي وفات ته او تاسو تشریف راوړی یا شدید بیمار دی نبی علیہ السلام ورته صبر تلقین اولی کولېګه دی بیا سره راولېګو حضرت ته قسم ورکا چې ستاسو قسم یې چې تبر راځي نبی حضرت لاړ او چې لاړو دا نسید د زینب لور زوی چو حضرت په جولای کې واغسته د مرګ سلګای او حضرت سترګونه اوخ کې ورزیدل هغه وخت حضرت صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویل دي هغه ته غوږ کېدا ارسلت بنت النبي صلی الله علیه وسلم الیه س ان ابن لی قبضا زمام زوی چې قریب القبض دی تکه چې نفس تتقاقا بیا نه جوړی ښا قبضا قریب المرګ دی فاتنا منکر راشه جی فارسلا یقرؤ السلام حضرت جواب لېګا فارسلا سره ولو لېګا په داسې حال کې چلوته سلام لېګا یقول فرمای ان لله ما اخذ ولو ما اعطى وكل عنده باجل مسمى الله هی لردی چې سی واغستل الله هی په قبضه کې دی چې سی درکړل هر شی پنځ الله پنيټي مقرر دی فال تصبر بچوړي صبر کوا وال تحتسب او الله نه طلب د اجر او ثواب کوا فارسلت له زینب بیا سره ولګ نبی پاک دا تقسم علیه لیاتینا لتاتینها قسم ورکا بابا جیتا لیاتینا چې خام خبر ازي منکرا فقام حضرت پاسد ابرال المقسم ما یو داشوا د قسم ورکون کی قسم په ځای نو پاسد وما اصاد ابن عباده یو ومعاذ بن جبل دعا وابي بن كعب 3 وزيد بن ثابت سو سلور ورجال او نور مرګري فرفع الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبي حضرت دا ماشوم جولای لراويسته شو ونفس تتقاقو او حال داو چې نفس تا ابراهيم نفس د زوی د زینبی د زوی سو تتقاقو مستربو استراب کیو یعنی موږ ته سلګي وایو هټ کی شروع دي سلګي شروع دي حالت تنزل قال راوی حسبته گمان کوم چنو قال حضرت کأنها شنن گویا کی چدا زور مش زړه مشکی زدا شنن من پوښ دي زړه مشکی زدا
زړه مشک ته پیژنې یو مشک پیژنې مشک دوبو چې زړه شي راي کې وب کله یو فرق داسګي کنه او بل بیزانه ونی شي تمہارا گویا کہ دی وقت شانو نہ روح وطن کے دم توڑنے والا تھا وفادت عیناو ده حدثر کے جاری شدہ اخونا فقال سعد یا رسول اللہ ما هذا جیتا سو منتر جارے من داتا جارے قال هذه رحمت داخو علامت رحمت دا جعلها الله في قلوب عبادي اللہ دا مخلوق قدر کیا چول دی وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا اللہ رحم کی پخپل بندگانو باندې هغه چا چې دای مزاج کی رحم په غیر باندې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء مثلا حال دا کنا جو والے مخیرہ بس شاہدنا بنتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ہے بھائی دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یو لوروا چې غالبا دین ام کلثوم اسو کې جنا دا رقیہ ام کلثوم خلا او دام دا حضرت عثمان بی بی وا نبی علیہ السلام لوروا دا چې مړ شو ډیر بیمارې نه بعد حضرت قبر تلاړ او په قبر باندې د کلثوم د کذول وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحه ته چې دا راشه او دا قبر ته کوزا کا حدیث توقع تاسو په ویل بل کتاب کې شهیدنا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر شومګه جنازي د لور د پیغمبر علیہ السلام چې دا ام کلثوم وا فقال داوی ورسول الله صلی الله علیه وسلم جاء القبر هذا قبر په خوا ناسو قال دی فرایت عینه ما ده استرګولی دي تدمان چوکونه ډکوي بس باب ثابت شو چې ان ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء وقال حضرت هل منكم رجل لم يقارف الليله عشته پتاس کی تاس یو سړی چې مقارفت تشبیه نه کړي وقال ابو طلحه وی انا ذ فقال حضرت فانزل کوشا فقال دیوی فنزل ابو طلحه قبر ته کوشا فی قبر اده په قبر کې ام کلثوم قبر ته کوزا کړه ازدا کې طالب جانانو دا حدیث تاسو مشکات کې ویل دي او کې دې چې بنور کتابونو کې تاسو ویلي ابو داود کې جنایز تاسو ویل دي ویل دي کنه جنایز ویل دي کنه زکه کفن چې تاسو انو حالت تاسو ویل دي کامل سے بار تراوته کفن نو سمو کنه او دا خبره خدای دلته زموږ دی گاون کې یو دا جمعه ده یو څو کال مخکې تعلیم مړو انو څوک داسي رانر لچره کفن دفن بندوبست وکي دا بعض خلق مزاج دا طالبان چې جنازه نه لازم قبل انو خط طالبان خو نه د مړي لمبول چرات او نه د مړي له کفن جوړول چرات دا خدای کفن خو د کول غواړي کنه چې کفن څنګه یو کفن څنګه او دارنګ د غسل د میت د لمبولو طریقه دا خپل اموات خو خپل لمبول پکاري کنه ام کلثوم چې کومه د حضرت صاحب لوروا دا بیمار شو د عثمان سره په نکاح کې وا بیماری ډیره وګد شو نو کله چې قبر ته د خلو وخراغه نبی اسلام حال منکم رجل لم يقارف الليل د دې عام ترجمه علما داسې کوي لم يقارف الليل تا چې نو نږدې شوه نن شپې خزیتا نو نږدې شوه نن خپل خزیتا دا خپل خزه د کم دین راو خلب احمد دلته خدا سي نشته دلته لم يقارف الليل او يقارف د قرف نه ده او قرف جماعتا چې جما نه کړي نن شپه حدیث بخاری کې دا څه ده اتمانه کې چې جما نه کړي خپل خزه سره نن شپه دا خپل خزه د کم نه راو خلا احمد مردان نتیجه پر چا تودا خبر
ازدک علماء کرام د عدی ابن کامل روایت کرا دی تاریخ د عدی ابن کامل آئی کی دارجی چی لم یقارف اللیلت اہلہو حالانکہ روایت تا کامل ابن عدی دا گرم سرد بھی نرم گرم بھی نرم گرم مانا دائی چی پائے کی ضعافم بھی پائے کی صحیحم بھی منگا خلچ دا واقع بیانو اکثر زمون دی کتابو لیکلی وی ارمغه لم یقارف الليله اهله چې خپل خود سره د شپې جما نه کړی بیا موږ دا مان زکه کو چې د عدی ابن کامل په کتاب کې دا رواج ته اهله زیشته بیا سوال دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا څنګه وی دا څه دی پاره وی وګوره علماء کرامو په دې د محققین ډیر اختلاف کړي محققین فرمایي چې فرضاً بلک باز خلک وي چې ام کلثوم ډیره بیمار وا او په دغه شپه باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې خپل وینځي سره تل مجامعه کړي او جماع کړي نو عبدالوارث مری صاحب باندې بیا باز خلکو په کې دا ولیکل چې خدای مړه وا دې بل خدای سره خپل جماع کولا نو دا وګوره دا د التناس چې خدای مړه وا هغه وفات شو دې بل خدای کټ کیو خدای نو یریږي سره داسې خو په دې وخت هم څوک نه کوي یو سره ډیر ظالمی کنا احمد او خزي دوی یو ځن کډ یو مړ شي ا دې بل سره پروتي ان لله دا خبره خو بالکل ذهن ته عقل ته ناراضي ها دا ویل شو چې حضرت په دغه شپه باندې چونکې د دې د بیماری ضمانت طویل پذیر وا او دغه شپه ضرورت جما په خاطر خپل وین سغتلو خدا ورته پته نو چې دام نن شپه به مړ کیږي ځکه چې ګوره بیماری چې سړی بدشي نوځاري کې دانی چې به دې اوس مری په دې کې څه ګناه ده بیماری طویله وا او تلو خپل وینځ څخه او دلته د دې د مرګ ورته پته نه و چې نن به مریض کې علم غیب او خاصه یو الله ده او دې تر فارغ شو او په دغه شپه باندې ام کلثوم وفات شو نو بیا خلک وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه ذا وقاتل الفا رفعت الکلفه حضرت وی بطور تعریض الکه سوګدار چې سړشتي چې نه خپل خل سره جمع نه کړی چې دا جنې را کته کوزږي تعریض یې ورته وکړه چې ستا قدم راکېدا او تا چې دې بل خل سره په کټ باندې پروت وي دا خدمتونه کا بیا وی دا د الفت په بنا باندې وا خدا ترجمه خو مونږه اله کوو چې تاریخ د ابن کامل دغین اهلو مونږه واخلو او د تاریخ ابن کامل روایت خو ګرم سرشته اګه زو سقم موجود دي د دې بخاری په سوال نه شو چې لم یقارف الليله آیاشته پتا سو کې آکاس چنند شپې جمانی کړي بس یو معنی ابو طلحه را پاز د الله پیغمبر زیم نو وی کوشاو اوس دې کې باب ګور پته لګي چې دا ولې وی بظاهر خو پیر سے توجود صحیح ده کنه تم دا ځخاله کې بیګا ز بیمارو تم څه دې بیګا زم دا دماغ خراب تقریبا ډیر نه وته تاسو دعا وکړئ کنه یار اوس هم دالې چوکږي دالې چوسو دا جوړو نه ها دیم دغه ځخکای سو دوغانه نه نو زه اوس به نه تاسو کو کنه مثال په تور سره چې نن شپه چې چا جمانی کړ نو هغه راکوشه چې دا جنې قبر ته کوز کو نو زین ته خدا راځي چې نن شپه چا جما کړی وي زړه خو مطمئن وي نو هغه راکوشه زنانه کوزه کوي خدا ولې وي خدا به طالبان نوم تاسو کو الکه چې سړی شپه تیر کی کنه ار بیا هغه سات د شپې تصور زین ته راځي
تاسو په نه شوي د شپې بیبي سره شپه دې تیرې کې کنه او بیا ته سار رااله دا تصور دین کې راځي کې نه راځي دغه شپه داسې کنه دغه شپه داسې او چې دا تصور دا کار جدید نه د بیا تصور نه راځي تا خیال ورته کنه دا څه ده کنه رښتیا وایي دی حل نه وایي خو خو خلک واده کړی حل نه وایي دا واده کړی خبر لري نو معنا دا چې یو سړی حدیث الجماوی کنا زنانو ګور نه تصور زین ترازی ځکه ورته چې نن چې صحبت نه کړی نه راکوشه دیم قول دا چې د لم یقارب د جما معنا اغسل څخه ضروری ده یو معنا دا لم یقارب الليله چې نه کړی ګناه د شپې الکه سو پاک سره لم یقارب الليله مراد سره ګناه ده چې چا ګناه نه کړی ناراشه ټول غل شو او چې دلته ضرورت نه ابو طلحه سے بھی چیزه مزید خیر سره یاد لم یقارب الليل بل معنا زکوما او دا زما ډیره خوخه ده حال منکم احد لم یقارب الليل تا لم يتكلم بسوء سوچته دا سړی چې پرده پوشي او خبره د ګناه نه کړی لم يتكلم بسوء معنا چې جبه د غیبت نه او نقل د کلام د غیر نه بچ ساتلی وي چې زما فراشه لکه لم يتكلم بسوء الکه سو پرده پوشي نو مخکراشه اوس مار صحیح شو خو دې کې جما کول د دې لانجې کول بیا د امیان چې دې احمد دا مسله بیان کړه امیان یې بکار عثمان ته وګوره شیګان بیا دغه سوي کنه بیا خو د خزن کدنو دی خو دې اړم په بل خزن معاذ الله غلط الفاظ سره وي نو دا سوال نو چې لم یقارف ذنبا چې ګناه ته سګنی دي شي مخکې چې پاک سره راشه یا لم يتكلم بسوء خبره جوړه شو کنه اوس کې چرته په دې کې دا وایي چې الکا زنانی لا خو محرم لاس نشي لګولې نو په غیر محرم باندې څنګه زنانه کوزا کړه خبر تا نو تاسو ټول فقہی خلک یې فقیان یې پیدای کې دا مسله لیکلې دا کې چره محارم ني رشتہ داران ني د بیا به د محلي او د کلی سفید پوش دیندار او پرهیزګار خلک وا زنانه کوزه کی نو دغه د پرده بنیاد شو پیغمبر اسلام دا سوي زکه چې دا یو سنت قائم شي الی یوم القیامه کې محارم د خزینی نو نیکان خلق دیمه خبردار د مولانا صاحبہ پوه شوي دیمه خبردار چې مړی چې کوزول کیږي نو مړی ته څوک لاس نه لګي اپ پردیوی ادا سدي دتر نیولی دا خیال ورته تاسو به څنګه مړ قتل دې کنه کوزول کې نو ادا سی ګره ادا سی نیولی دو درې کسان هغه پټکې چوته بلاندې اچي نو پټکی نه خلکو نیولې نو ولما مشکات نیولې او مشکات زمالاس لګي نه لګي نو دې کې هیڅ اشکال نشته دا په طویل لګا نه الکه سریر المیت چې کوم دین اجنبي نشي نیولې ود نشي نیولې سریر چتول شي میت تلاش نشي لګولې او سریر خلان د خپل خلق نشي چلو دا حدیث تاسو مخکې ګور وکړه ابن ابي مليكه توفيت بنت لعثمان بمكه عثمان رضی الله تعالی عنہ لوروا ام ابان دغه نومو په مسلم کې تصریح ده ادم مخکې ویلو ها وجئنا لنشهدها او مغرالو چې جنازه تراشو وحضر ابن عمر وابن عباس ابن عمر سیبمو ابن عباس سیبمو وانی لجالس بینهما ابن ابي مليكه وی په میاس کې ناس سمان او چې رسول احدهما یو تناسب ثم جاء الاخبار راغی
فجلس الى جنبي ما زخوا كيناس فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان عبد الله بن عمر عمرو بن عثمان توي الا تنهان البكاء دا خلق د ابان په جړه د مرګ باندې جاړي ته نه منع کوي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه دا ابن عمر روایت ده تم منی کا داخله کنا الګه دایره واوله چې دوړ جلدونه والے ٹھیک شو مولانا صاحب ان الميت لا يعذب ولدي لا يعذب فوجګنا باز ابول شي ببكاء أهله عليه بعض اصل کې دا عالی خبرې مو کې د لار وایو ته کنه بل زیاته وځګنا فقال وين شابك اخلاصوا قد كان عمر يقول بعض ذلك ابن عمر سے بدا سوي ثم حدث ابن عباس بیان کا بصدرت مع عمر من مکہ زوا پشم د عمر سے په مرګتیا کې د مکینا حتا اذا كنا بالبيداء دا حدیث موږ مخکې په مقام د بیداء ته رسیدو اذا هو بركب تحت ظل ثمره موږ ناستو عمر سیب ناستو یو ډلې سره لاندې د غسوی د ببول بوټینا کی کړ فقال اذا فانظر غرمنا ولا رك دا سوق دي قاضي فنظرت فاذا صهيب الت صهيب فاخبرت ما خبر ورکا فقال ادعوا لي دا صهيب د عمر سے مرګره دوست خاص دې ته आवाज وکا فرجعت الى صهيب فقلت ما ارتحل لارشا فالحق بالمؤمنين امیر المؤمنین تورث تا आवाज کی دی فلما اصيب عمر هر کا عمر شهید کړه شکنه یعنی زخمی کړه شو دخل صهيب يبكي اي يقول واخا وصاحبه عايز مارورا عايز ما مرګریا فقال عمر يا صهيب اتبكي عليا تب ما جاني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهل عليه میت لا صدا ور کول کی په بعض جړاد آل دي سرا میت لا صدا ور کول کیږي په بعض جړاد سسرا قال ابن عباس فلما مات عمر زکات ذلك لعائشہ عمر سے جو فاش معاشی ابي توي چې د عمر سے نزيم و چې الميت يعذب ببعض بكاء عليه فقال عائشہ يرحم الله عمر الله کو رحم کی والله ما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ملي پرب چې نبی علیہ السلام داسې نه بیان کړی شاید چې حضرت عائشہ داسې فهم شوی یا حضرت عائشہ ابي د قران په نظر کې دا خیالي چې قران کې لا تزرو وي نبی بداسې نه ویلي ما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمن ببكاء علی علیه ماندا حضرت ویل يعذب المؤمن ندی ویلی اي کافر ویلی دي ولكن رسول الله قال ان الله لا يزاد الكافر عذابا ببكاء علی علیه وقال حسبكم القران ولا تزر وازره وزر اخرى قال ابن عباس عند ذلك بس حاصل باندې پوښوي وی عمر سے وی چې لا يعذب عائشہ بھائی چې نا عمر سے پدې مطلب نه پوښوي نبی علیہ السلام دا سنی دی ویلی مطلقاً چې المیت لا يعذب ببكاء اهل عليه بلکې نبی علیہ السلام ان الله يزيد الكافر عذابا دا تعذيب چې پیغمبر ذکر کړ دے عام نه دی دا د کافر په حق لدی ځکه پیغمبر دا چې لا يعذب المؤمن ببكاء عليه بس اوس دې ځکه قال ابن عباس توجه کوه ابن عباس وی عند ذلك والله هو اضحك وابكى الله خندول کی اسباب د خندا پیدا کی الله اسباب د جڑا پیدا کی دې څه مطلب الله اسباب د خندا پیدا کی الله اسباب د جڑا پیدا کی مانس شوا الکدا جڑا او دا خندا دا اختیاری نه ده دا اختیاری نه ده دارنګي دا جړام اختیاری نه ده او هغه شی چې غیر اختیاری نه پاره سزا نشته ونه شوي
چې بای سزا نشته یو کس په جړه میت ته سزا څنګه ملاويږي دا خو غیر اختیاري شو چې غیر اختیاري شو نو په غیر اختیاري عمل سزا نشته دی چې هر کله عمل غیر اختیاري وي او تاسو سزا نشته دی بیا ستاسو عمل سزا به ماته څنګه ملاويږي گویا کې د ابن عباس تایید شو د ابن عباس د عائشہ بھائی فقال عمر امام علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ابي مليكه والله ما قال ابن عمر شيئا ابن عمر سونوي تو سمات لب ابن عمر چې سونوي رضی الله عنه مناظره وبیلله ابن عمر سے سونوي لوی د ترک د مجادلین جیسے جنگ ته جوړیږي نو ابن عمر سے خاموش شو ورنه ابن عمر سے چې کوم رائے وا هغه عین حدیث موافق ده ځکه چې حضرت عائشہ چې وی ان المیت لا يعذب مقصد دا دی چې مراد ته نه دا دی چې لا يعذب ببکالی کافر مراد دی مؤمن مراد نه دی یا حضرت عائشہ دی حدیث باندې مطابق د مفهوم د قران پور شو چې قران کې غلات ضروري بیا به څنګه دی میت ته د بل پر جړه باندې سزا ملاويږي حالانکه موږ وی چې نفسي په جړه سزا نه ملاويږي بلکې جړه ما کان من سنته وی یا جړه چې به امره وی یا جړه رضا وی جی به امره وی یا به سنته وی یا به رضائه وی او اصل نه ملاويږي او څلورم جواب چې زه عبد الضعیف درته کوم هغه دا دی چې مراد تعذیب نه سزا نه ده پازابی دل دی مړی ته سزا ملاويږي په بعضی جړه د مړی سره په بعضی جړه د آن سره مراد نه پازابی دل دی ولې چې سړی بیماری سوچېروي تکلیف رسې کې نه رسي مراد دا دی مپازاب وي خپل مړی کنه مراد چې وایي هغه تکلیف رسي پرچ مورانه سیوا او یا داس دې مولي سیوا اے احمد تا ته بیان استاد یو شاګردي او تانه سبق ویلی او زت امتحان واخلوا هغه په امتحان کې پاس را نشي خلا نشي زم بیا استاد شاګرد ګور دای بار سیو نه وي استاد شاګرد دای عبارت توجیه صحیح نه کړه نو تا ته روحاني خفقان ذکر سي چې استاد شاګرد فعل شو حالتو ته قران له خوستا مور او ستا خويند د پزداسي چیغي وای نو دې ته به تکلیف ورسي چوغورا ما غوډوي ته ویل چې مکوي او دې دوی داسه مصیبت جوړ کړي نو مراد تعذيب نه پازابول دي یا غ پخپل پریشان کی دل دي مسئلہ ہے آگے جاؤ ببكاء الحي مړي فجرات ژوندۍ جی حضرت عائشہ داوی حضرت تیرې د په خوا کې د یو يهودنی چې خلقو باغی باندې جړه کولا نبی پاک وی انهم لا يبكون عليها حبيب جاړي دای په فراق باندې حالانکه هغه دور په لمبو کې پراته ده الله اکبر جی باب دې په بیان د مکروهیت نوحی په مړی باندې الک نوحا واویلا پچغو او دای مداعی ذکر کول دا حرام دي او مشکات کې دا حدیث ماته یاد دي چې دویلو مونږه چې الته کې دا ذکر کیږي کہ چرے دا نائحہ بغیر د توبې نه مړشوا خامخه به جهنم ته دي جی حاتم عمر داون یبکین علی ابي سليمان پرې د چو جاړي په ابي سليمان معلوم یکون نقون او لقلقتن سو پوری چې په جړه کې چغینی نقون چغینی او لقلقتن او کوشش کنا یا आवाज چتنی بس ورنقو التراب نقوی پزان معنی خاوري اړول
واللقلقت والصوت مالکم یقنقون سو پوری چې بازار باندې خاوري غرزول نی لکه بعض وخت خلق زنانی خاوري علی په سر باندې غرزي هاي غرق شوم هاي سپیره شوم مردار شوم اول پوجګنه واللقلقت الصوت روړي دی هاي چې وای چل الله دې باندې راکړي ان کذبا علی مسلم مقدمه کې تاسویل دی بشکا جڑا دروغ ویل په ما باندې دا ندی مساوی په منزله د ګناه د کذب په بل چا باندې جی من ينح علیه هر هغه څوک چې باغی نوح کیږي نو صدا ورکول کی بما په کلماتو نیها چې په نوح کیږي لکه وی واجب الله تو فرشتي وته حضرت سے تاسو غری تا مور یا خور خو چې واجب الله تو غری دا مراد ٹھیک شو جی بیمانی مرپوی کی گن الفاظ چې په کوم الفاظ په نوح کیږي جی گورا عبداللہ سے وہی کنا عبداللہ ابن عمر وہی جی ابی چراوی سے زما پلار چ عبداللہ ابن عمر دے قد مسل ابی پدا سے حال کے چ مسلک کرے شو دشمنان دری اعضاء جسد اے کٹ کرو جی حتا وزیا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سجی صوبا او دے پٹ کرے شو په یو جامع سرا وذابت اريد ان اكشفان ہو زلالما اراده می کولا چې مقصد مخول سرګن کم فنانی قومی منکم زما قوم ثم ذابت اكشفان ہو بیا می اراده وکړه چې مخول برسه رقم فنانی قومی منکم قوم فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرفعان اوچت کړه شو جنازه فسمع صوت صائحه وارد حضرت आवाज یو چغي ويونکی فقال حضرت من هذه قال ذي بنت عمرنا داد امر لور دا یاوی اخت عمر دے قال حضرت فلم تبکی ولی جاری یا حضرت اللہ تبکی مجارے فما زالت الملائکت تظلو بیاجنحتها تعرفیا اس پورے فرشتوں پہ سورہ در رحمت غرزو لے ہو جی گورا دیکھم وعید دے ہر اغا جڑا چې په اشاروی او په لاسی نه حرام ده لکه کم کې چې مخ په لاس لمخ لاسونه مخ لرا چي گریبان شلئی وخت خاور کې ککړی او چې وی نو په دې باندې سزا ده لیس مننا من شق الجوبا هغه زما د جمینه نه دی هغه زما د ډلینه نه دی شق الجوبا چې شلئی گریبانونه دی لیس مننا من لطم الخدودا ندے دمنا سوک لطم الخدودا چوئی گریبانونا انگی لطم الخدودا انگی وی وشق الجوبا شلی گریبانونا ودا بدا والجاہلیہ او دا جاہلیہ چگی وی جی گورا دارسا اصل مرسیت وی مرسیه وی د مړی مداعی صفات ذکر کول لیکن دلته دا معنی نه ده ځکه چې صفات د میت ذکر کول جایز نه دي معنی د رسول نبی صلی الله علیه وسلم سعد ابن خوله افسوس کول د پیغمبر علی السلام په سعد ابن خوله باندې او سعد ابن خوله بدوی صحابیو نو معنی رسول نبی افسوس د پیغمبر رنج اور غم نو مرسیہ نو مراد نه ده اظهار د رنج او غم افسوس کول جی
عامت حجۃ الوداع کی بیمار شم من وجین اشتد بی اغه درد چې په ما ډیر ګران شو ما ورته نی قد بلغ بی من الوجع الله پیغمبر په ما ته ډیر زیات درد ورسید وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي او ذو مال ما او میراث نوړي مگر زما یو ولور دا موږ دیم جلد کې وی افا اتصدق بثلث مالي قال لا فقلت ما يفى الشطر قال لا ثم قال الثلث يعني اوصي بالثلث او الثلث كبير يا كثير الفاظي اے وصیت بالثلث دا ډیر دی یا غټ دی انك انت ذر ورث اغنیا کته پرې د خپل وارثان مالدار خیر من انتظر مع علاج غریبان يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ترضي ما تجر في امراتك قلت ما يا رسول الله اخلف بعد الصحابي دا دې موږ ویل او خلف آی زبا د صحابو نرستو مکه کې پاتې شو یعنی موږ صحابه بنور زیه زبا دلته ما دا پیغمبر اسلام معجزه وخا قال حضرت انك لن تخلف بشکات رستو نه پات هرگز به پات نه کړی شي ته رستو هرگز به پات نه کړی شي ته رستو فتعمل عملا صالحا چې ته یو عملو کې الا ازددت بي درجه ورفعه مگر الله بستالو درجه اوچته کی ثم بیا فرمایل حضرت لعلك ان تخلف شاید چې ته پات کړی شي حتا ينتفع بك اقوام چې فیدی بدن مسلمانان واخلي ويضر بك اخرون اور کفار ته بستا وجود نقصان ورسی تشوا امزل اصحابي اللهم امزي اے الله پورا کزما اصحاب هجرت ولا ترد على عقابهم ولكن البائس لیکن عاجز بخاری کې ویلې عاجز سعد ابن خولا يرسي له رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورا یو مرثیه ممنوعه ده مرثیه ممنوعه هغه ته وی چې پای کې د مړي مدح او محاسن ذکر کړي په داسې طریقې سره چې خلقو کې جړه ماده پیدا شي دا ګناه ده ایو نفس اظهار د غم ده نو دا جایز ده جی باب دې په بیان د ممانعات د حلق یعنی گریبان شلول په مصیبت کې او علما لیکي چې دا سعد ابن ابي وقاص سے کوم کنه حساد دې بیا رسو خپات شو تر دې چې عراق او ایران چې کوم دی هغه دې په لاس فتح شو جی وقال حكم موسى حدثنا ابن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر عن قال بن مخيمر حدثه قال حدثني ابو هريره بن ابي موسى قال وجاء ابو موسى وجاء فوشي عليه وراسه في وجهه بس ابو موسى وجع صغدر مشفى غشي عليه وراسه في حجر امراته او سر دې چون په جولې د یوې خزې کو من علی دې د خاندان نا او هغه خزوا خپل خزوا او نمی صفیو فلم یستطيع ان يرد علی شیان طاقت نو د ابو موسی چې خزله جواب ورکړي وي فلما فاقا چې هوش کراغه وی انا بریو ممن بری منه رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیزارم دغه چانا چې بیزار دې دغه نه پیغمبر علیہ السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بریا اعلان د برات کړو من الصالقه والحالقه والشاقه الصالقه چې غوون کی الحالقه سرنوي اختراق کن کی الشاقه گریبان شلون کی چلو قربان مخدا قربان باب دې په بیان د ممانعت ته ویل معنا هلاکت هاي غرق شوم دا باب کې ویل شته حدیث کې لفظ ویل دلته نه راغله او خدا حاضر ترجمه من حدیث ابن ماجه دغه ابن ماجه کې د ویل لفظ شته ځکه نه باب دې په بیان د جلوس دغه چا چې پاری کې آثار د غم پیجن دیکھیږي معنا مصیبت زې لتلی
او الته کې خلق پریشان دي او تم داسې خفه ناستې نو دا ګناه نه دی پلار رشتہ دار مړ دی او سره خفه ناستې دا جرم نه دی سال با پیجنې شق الباب د دروازې چاو دی بیت دا موږ ویل مغازیو کې تکړه شه ولم تترک او خلاص نه کې پیغمبر علی السلام د مشقت نجی یعنی کله چې قرا شهیدان شو پیغمبر علیه السلام انتهایی پریشان او خفاو حضرت عائشہ چې دمر خفقان کې ما حضرت چرته مخکینو کتل هغه سوچ ظاهر نه کې مصیبت دا پریشانی په د مصیبت ما یو سره خپ پریشان دی خو پریشانی ښکار نه کی جی بس ګوره دا ظن چې مراد ده کنه جزع مراد ده قول صحیح او ظن صحیح په خلیص الفاظ بدوي یا الله په بارک کې بدګماني راشي اگر بعض خلک وي د ټولو اولاد شته یو زمانه واغستو د ټولو پلان لا جون دي دیو زما پلار مړک او ټولو خزشتي زې کون کړم دي فلما رأت امرأته ارکل چې دیولی د خپل شذا ام سلیم چانو قدمات حیات شیئا پوښکنا ونحت فی جانب البیت دې تیار کې یو شی ٹھیک شو یعنی هغه طعام دی هغه بچي حدیث کې موږ جوړی کنه موږ مغازی کې ویلې هغه بچي چې مرش کنه او دې ابو طلحه بارو او چراغ نو دې خزي دا بچي تیار کړو حیات شیئا دی یو شی تیار کړو بر لکی طعام خاوند دی پا روټه تیار کړو یا من حیات شیئا من خپل ځان د خاوند دی پاره تیار مستعد کړو او یا من حیات امر صبین ماشومی لمبولو او یو غار ته کفن کړي اخیو وغیرہ زوی ونحت فی جانب البیت د کور په یو ګډ کې کټ کې اچولو فلما جابو تلاوی کیف الغلام فقد هدا نفسو آرام کړه دې نفس دیاري دغه نفس په آرام کې دی الله بیماری ختمه دوس آرام دی وارجو ان یکون قد استراح از امید کوم چې زمونږ بچی ته راحت ورسېده جنتیان دي وزن ابو طلحه نا صادقه ابو طلحه دا خیال چې دا بچی زمونږ واقعي ټیک ټاک دی او بس پروت آرام دی قال فبات شپتیرک فلما اصبح اغتسل ولما فلما اراد يخرج چراده کو ته نو علامت خذ خبر کې چلو قدمات نکبه تا عمر دی ها فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها فقال لعل الله ان يبارك لهما في ليلتهما خاون ابو طلحه نبی علیہ السلام ته چې ما خزه خدمره لوی حوصله و دا چلو شو دا وکړه چې ښا به زه امید کوم چې الله به تاسو له دې جما کې ډیر خیر او برکت واچي یا تاسو له الله دې بدل درکړي قال سفيان فقال من الصاب فرأيت 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن سړي زیات نه جنا کوي او رس پیدا ټول قارن وي یا نه بچي ټول قاریان نور څه غواړي باب الصبر عند الصدمه الاولى باب د په بیان د فضیلت صبر وقت اول وقت مصیبت وقال عمر سے وی نعم العدلان دیر خسته دی دواړه غوندي و نعم العلاوه او ډیر خسته دی سرباندې پیژنه لکه اسو خر باندې غوندي یو دیخوا غوندي شي یو دیخوا غوندي شي او په مېز کې چې کوم سامان کې غوډه ته زوي ها صحیح
دا کوم شي تړلی مقصد دا نه دی ګوره دو غوندي شي کنه مراد دا دی ها پړی به غیر خپل دلته دا مراد غوندي دای چې دواړه راته پیټي برابر شي او بیا مزید د دواړو غوندو په میاس کې بل سامان کې هودي شي او بیا به پړی راځي تاسو سربان یو شې شو نو نعمل ادلان خستدي دواړه غوندي تشوا ونعمل علاوه خستد سربان دي سمانه شوا قران کې دار ازي ګوره ادلام خپل وي الذين اذا اصاب المصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم دا یو ادل شو ورحمت ذم ادل شو اولئك المهتدون سربان شو ونه شو سربان پوښ کنه الکه قران وی چې صبر دیو کا نو صلوات یو شو ورحمت دو شو او مینس کی اولئک المهتدون سربان شو چلو ان بکا چې کله زوی ابراهیم وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم په غم کې وی چې منګ ستا په جدای بچیا انتهایی غم جن شابه ترګه می اوخ کې توي او زړه می غمجن شابه سه مگر د اخر شو نبی علیہ السلام سره علی ابي سیف القین ابي سیف باندې چې د لوهارو وکانه ذکرا لابراهیم او د ابراهیم پلندرو د پيو طرف نه لکه ابراهیم چې د کمی زنانی پیسکل نو دغه خاون سیف القین او دا ابراهیم چې کوم دی د په هجری 10 کې وفات شو د حضرت اخري بچو فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم زوی په جولای کې واه فقبلوا قالک وشموا او بویک معنا محبت په تور باندې پاننګي باندې پوزا خلکه خدا ثم دخلنا علی بعد ذالک و ابراهیم یجود بنفسه ابراهیم چې ده سخا کوله په خپل نفس یعنی ورکوي روح خپل دم توڑ رہے تھے فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله قال يا ابن عوف ان رحمه ثم اتبع باخرى فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون چلو واخیرا مریض خوا کی جڑا نو کې پچغوي نو معنا دا او هغه صحابي د چا خزه چې جړل او دې بیا معنا کړ جی فقد قضیا معنا مرچ روح تلار جویلانا هر کله چوری د قوم جڑا د حضرت بکاو ای په جڑا شو فقال حضرت لا تسمعون اتا ذات چغناوره ان الله لا يعذب الله سزا نور کی بدم العين اوخ کو دسترګ ولا بحزن القلب نطغم دزر ولكن يعذب بهذا فاشار الى لساني یعنی پاک الفاظو چې په جبه باندې راوځي او يرحمو یا الله پاک دا فرمایي چې رحم کوي مان چې صبر وکړي نو الله په مهرباني کوي دي وین المیت چلو یضرب فی بالعصا چې چا به جړل په وینا سره په کوتک به وهل ويرمي بالحجاره په غټو به وشتل ويحسب بالتراب او خار به ورزولې جی والزجر عن ذلك مخذا
فحصوا مغنا حضرت بیعت اغسطو چ اللہ ننوحا منگ بنوحنکو فما وفت منا دا بیعت پورانک دمگنا غیر 5 نسوة سوا دا 5 بیبیانونا ام سلیم ام علا وابنت ابی صبرتا امرات معاذ و امراتان او ابنت ابی صبرتا و امرات معاذ او امرات نخرا سو بلا زنانا وا چلو ستړی زما خیال دی